تاسو به عهد کوئ د نسوار سر خوړلي ما چوئ دا خوشې شی د دې نه بل نشته او زه به یې راته دم وښیم که نه وښیم درته ښه بس دا دم استعمال کړئ که تاسو نسوار په شونډه کې واچول زه جرم کوم د چرګې سوټه ځان ته مستحضره کړئ دی دم دی وایي دا ما په دا خوله کې چې کوم شی پروت دی د چرګې سوټه ده هغه دا قسم دی که پکې فرق یې چې ویتو کې به هغه مستحضره که که ته ترې ونړېدې نو ټیک ښه زما وروڼو اوس بله او که نه نه په خوله کې هلته قال رسول الله دلته کې پکې د غونډس کې ښودرې د سوټې ښه زما وروڼو دا بله خبره دوی وکړله زه په خپله چې دلته کله صفایي مهمې تپوس د طالبانو نه وکئ حضرت صاحب دی وایي ناظم صاحب نن صفایي ده زه په خپله ورسره لاړ شم جارو راوالم نو زه ورسره خپله جاروګانې ووامه نو طالبان لګیا شي نو مړه نور پکې سي خو د نسوارو دا غونډس کې سر خوړلی چې دا تاسو څه په مصیبت اړېدلی یې چې دا نسوار او نسوار او نسوار او دا پوستکي مستکي بچی داسې مه کوئ داسې مه کوئ یاره دا عهد خورا نه نه زه خو یې په پرېږدم زما شیخ مولانا عبدالحق صاحب رحمت الله علیه دې ټولو ته پته چې دارالعلوم دیوبند ته لاړ داخله بنده شوې وه زما نه که پکې زیاتې کمې راځي نو دوی ته وپته نو داخله چې به بنده شوه نو په جومات کې به طالبان پرېوتل نو ډوډۍ به بنده وه لنګر څه مودې دپاره او دغه دی دا رهایش به د جومات کو هلته خو وظیفو سسټم نشته په انډیا کې حضرت صاحب چې لاړ ډوډۍ بنده وه لنګر بند د قندار طالب و کنه د غزني یو طالب ورته دا ووې ما نه به زیاتې کمې کېږي چې زه به نیمه ډوډۍ در کوم او لږ دال به در کوم حضرت صاحب هغه د غزني طالب مولانا صاحب رحمت الله علیه له ټول کال نیمه ډوډۍ او نیم دال خپل به یې نیمول او هغه له به یې ورکول زه یم چې د هغه طالب به نن په جنت کې کم مقامي چې د هغه په ډوډۍ د مولانا عبدالحق صاحب رحمت الله علیه شخصیت جوړ شوی دی هر کال به دعا کول ما د هغې په خپله د مولانا صاحب رحمت الله علیه نه اورېدلي دي خو ما نه خبره کله هېرېږي او صاحبه امام بخاري وګورئ لیکلی دي حافظ ابن حجر چې امام بخاري وایي چې ما یو شواروز په دوو دریو بادامو ګزاره کړی یو دوه درې بادام